چې زکات اخلي نو بس چې د هغوی کم مال دی نارمل او درمیانه مال ته اخله داسې نه چې ته ورته وایې چې به د زکات کې عمره د ټولو نه دا ښه راکوئ ته به ترې ښه نه هلي هغه به دله کمزوری نه درکوي درمیانه شی به دې هلي اسلام دا دی میانه روی درس ورکوي خو یوه خبره یې ورته کړې وه چې دا زکات به دې اخلې څنګه نو ورته یې ویل تؤخذو من الاغنیاء چې دا به دا زکات به د مالداران نه اخیستې کېږي ستا حکومت دی ته به هلته نظام چلې نو ته به د هغوی د مالدارو خلکو د زکات حساب کتاب به وکړي په ګډو بیزو کې څومره زکات دی په اوښانو کې څومره زکات دی په غواګانو کې څومره زکات دی په سرو سپینو کې څومره زکات دی په کرنسۍ کې څومره زکات دی دا ټول حساب به وکړي او دا به تر مالدارو نه اخلي تؤخذو عن الاغنیاء د مالدار نه به اخیستې کېږي دا به څوک هلي دا معاذ بن جبل ته وایي ته به یې ترې اخلې تو دا د حکومت ذمه داري ده دا به د مالدارانو خلکو نه زکات په زور باندې هلي که چا په خپله خوښه ورکوو خو ډېره زیاته ښه خبره ده که چا په خپله خوښه نه ورکوو اسلامي حکومت به د مالدارو خلکو نه زکات هلي چاله به ورکولیږي فتورد علی الفقراء دا به غریبانو تقسیمیږي دا اسلامي حکومت دی د اسلام طرز حکمرانی دقه ده اسلامي حکمران به په خپل وطن کې د زکات نظام جوړوي د مالدارو خلکو نه به مال اخلي او غریبانو له به ورکوي بدقسمتي دا ده یو خو زمونږ په اسلامي ریاستونو کې بشمول زمونږ وطن پاکستان د زکات نظام پکې نشته او کم چې د زکات کم نظام دی او کم خلک او د هغوی نه څه پیسې میسې کټ کېږي بینکونه ترې کټ کوي نو هغه چې هم کله تقسیمیږي نو زیات طور باندې اگر چې زه نه یم چې ټول خلک او ټول د زکات چیرمینان غله دي نه داسې نه یم ټول داسې نه دي دا په ټولو سیاسي پارټو کې هم ښه خلک شته دی او بېکار هم پکې شته او په دې مذهبي کې هم شته نو ډېر خلک داسې چې په ښه طریقه باندې به زکات تقسیم کړي په اکثر طور باندې دا هم داسې خپل خپلوان او د سیاسي بنیادونو هغه نظر شي او غریب ته پکې اړوي څه میلاو نه شي دا د صلات او د نظام د زکاتو دا دوه نظامونه کې اسلامي حکومت کله جوړ کړل د الله رب العالمین د طرف نه ډېر برکات په دې وطن باندې په دې حکومت ځمکه باندې الله نازلوي دا څومره مالدار خلک دی که نه زموږ په دې وطن کې څومره مالدار خلک شته د هغوی کارخانې دي د هغوی فیکټریانې دي د هغوی صنعتونه دي د هغوی ځمکې دي زه یم صرف د خپل علاقه د خپل حاجي آباد دا کلی په دې کې داسې مالداره خلک شته چې د هغوی مالونه اربونو ته رسېدلي دي داسې خلک پکې شته چې د هغوی سره کروڑاو خو د ډېرو خلکو سره شته طریقه دا ده چې په سلو کې 2.5 روپۍ زکات دی په سلو کې 2.5 روپۍ زکات نو په 1 لاک کې 2.5 زره په 1 کروڑ کې 2.5 لک روپۍ زکات دی چې صرف د دې حاجي آباد د خلکو په صحیح طریقه باندې زکات ورکولې نن به یو سړی په دې کلي کې په دې علاقه کې به غریب نه پاتې کېدی غریب نه پاتې کېدی معلومیږي دا چې یو خو مالدار خلک په صحیح طریقه باندې زکات نه ورکوي ډېر خلک دې زکات نه ورکوي ډېر خلک داسې شته نه ورکوي زکاتونه حکومت دې اخلي په زور باندې نو نظام نشته او چې نظام نشته د نو دقه شانې به دا غریبانان به لګي سوالونه به کوي نو تاسو وکتل چې په دې بکاریانو کې سوالونه کوي حتی په دې سوالونو کې خبره دې حتی ورسېږي په دې سوالونو کې حتی خبره ورسېږي چې بیا پکې خلک پکې خپل عزتونه هم خرڅ کړي عزتونه پکې د خلکو بیا په اعمال شي زنانه پکې خپل عصمت دریانې خلک د هغوی وکړي د خپل بدن سودا پکې وکړي دا ولې ځکه چې هغوی خپله خېټه سرول غواړي نظام نشته دی دا د اسلامي حکمرانانو طرز دی اسلامي حکومت هم دې ته ویل کېږي چې په دې کې به د زکات او د صلات نظام به بدېږي او د هغې سره سره درېیم او څلورم کار به صحیح امرو بالمعروف و نهوا عن المنکر دی به امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر به کوي دا به حکومت کوي خلکو ته به د ښې خبرې امر کوي چې ښه کارونه کوئ او چې کوم ګناهونه کېږي کوم منکرات کېږي هغه به د حکومت او د پوج او د پولیس په زور باندې به دا منع کوي چې کله غلغلاوي کې لاس به تې کړ کېږي شرابي شراب اوس کی نو هغه ته به کوړې میلاویږي زنا کار زنا وکړي هغه ته باقاعده سزا میلاویږي رجم کېږي با کوړې به ورته والی کېږي دا د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر دا نظام وي بدقسمتۍ نه تاسو به د ټولو دنیا باندې نظر واچوئ موږ بالکل دا د غفلت په خوب باندې ودیو اسې ځان خوشحالو موږ چې به زمونږ د اسلامي حکومتونه دي او دا زمونږ حکمرانان مسلمانان یقینا دي نه یم چې دا حکمرانان مسلمانان ټول مسلمانان دي الحمدلله خو د هغوی چې کوم حکومت دی نو دا حکومتونه دا اسلامي حکومتونه نه دي ولې په کوم وطن کې به د اسلامي ملکونو کې نظام صلات شته نشته پکې نظام زکات په کوم ځای کې دی امر بالمعروف په کوم ځای کې دی نهي عن المنکر په کوم ځای کې دی دا څلور غټې ذمہ داری د اسلامي حکمرانانو دي یو حکمران دا ذمہواری نه ادا کوي په دې وجه باندې
د دې خبرې فکر لږ پکار دی ټولو مسلمانانو له ټولو مسلمانانو له فکر پکار دی په دې باندې چې دا د الله ځمکه ده نو د الله په دې ځمکه د الله نظام راوستل غواړي چې د الله نظام پرې راولو د هغې دپاره موږ څوک فکرمن یو هېڅوک نه دی فکرمن د چا سره غم نشته او موږ د سیکولر حکمرانانو نو د سیکولر ریاستونو نه موږ دا تمه ساتو چې دا موږ له حکومت به اسلامي جوړ کړي او دا به اسلام راله راولي دا تی په غوږ کې موږ ودوي د دې لپاره سوچ فکر پکار دی د دې لپاره غم پکار دی د دې لپاره پکار دی چې موږ سوچ فکر وکړو چې په دې ځمکه باندې موږ اسلامي حکومت قایمو به دا یوازې پاکستان نه بلکې دا د ټولې دنیا د مسلمانانو ذمہ داري دی چې موږ به د اسلامي شریعت غم وکړو څنګه چې موږ د مونځ غم کوو موږ چې څنګه د حج غم کوو څنګه چې د روژې غم فکر کوو څنګه چې د زکات سوچ فکر کوو دقسې د اسلامي ریاست غم فکر کول دا زموږ ذمہ داري ده موږ بدقسمتۍ نه موږ سوچ دا دی چې اسلامي حکومت چېرته راشي بس دا ټول به کونډي بونډي به ګرځي او د چا نه به لاس کټي او د چا نه به پې کټي دا خبره نه ده راځئ چې موږ لږ د اسلافو د صحابه کرامو طرز حکومت ته وګورو چې هغوی څنګه حکومتونه کړي